بسم الله الرحمن الرحیم. اوس زه د بیر روحا سره ولاړم. دا بیر روحا دی د مدینې منورې نه تقریبا 80 کیلومیټر. کله چې د بدر په لار باندې او د رابغ په لار باندې سړی راځي نو دا په لاره کې راځي. د مدینې منورې نه دا دویم پړاو دی چې په دې ځای کې پیدل به کله خلک تلل نو دې ځای کې به پړاو کو او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله هم حج لته یا عمرې لبته یا به غزواتو ته یا براته نو په دې ځای کې باغی آرام کو او دې ځای کې باغی مسکو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابهونه تاسو کو وی تاسو ته پته ده چې د دې غر سنوم دی نو هغه ورته وی الله او پیغمبر خو پويږي. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ځای د دې غر نوم دی ورقان او دې ځای ته روحا وایي. روحا اصل کې دا یو وادي ده، یو علاقه ده چې دا په 25 کیلومیټر کې خوره وره ده. دې ته بیر روحا ځکه وایي چې دا په دې وادای کې دی نو بیر روحا ورته وایي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دې ځای کې اویاو انبیا علیهم السلام مزونه کړي دي او حضرت موسی علیه السلام چې کله راته اویا زره بني اسرائیل د هغه سره او را روانو په اوښه باندې سور او د هغه د اوښې نوم ورقه او حضرت موسی علیه السلام دوه حلې یعنې لنګ او څادر اچولي او هغه هم دې ځای کې پړاو کړی او دې ځای کې موس کړی نو اویاو انبیا علیهم السلام په دې ځای کې موس کړی او دا یو تاریخي ځای دی بیر روحا. دې ځای کې بعضې خلک راشي او هغوی دې ځای کې دا تاریخي ځای ګوري خو اکثرو خلکو ته دې پته نشته. ما د تاریخ په نیت باندې دا ووی چې ملګرو ته دې نه فایده ورسي او دا یو تاریخي ځای دی. زه د مدینې منورې نه 1:30 بجه را روان شوی وم. ما سره زما ملګری ډاکټر محمد نقاب د بونیر د هغه په ګاډي کې زه ورسره وم. ما سره ملګري وو او موږ په دې لار باندې د بدر په لار باندې رالو. مخکې بیا بدر راځي او زه به د هغې تاریخ وموم. دا څه د پنجاب څه مېلمانه زنانه هم دي ورسره هغوی راغلي وي. زه دې وجې نه لږ سایډ ته شوم. الله هم خوشحاله کړي.